د زړه رګونه چې بند وي یا والونه چې بند وي د هغې یو بهترینه نسخه ته ښیمه ډېره زبردسته نسخه ده او مجربه ده. یو نمبر 1 دا چې عجوه کجور ځان سره لیکئ، یو السي، مصري، تور مرچ، تخم خربوزه او مغز اخروټ، تیزپتې او دارچیني. دا به 10 ګرامه واخلې او دا به بیا ټول پوډر کې او مکس پکې داسې قسمه پوډر به جوړ شي لکه دې ته ګوره دا موږ جوړ کړي دي که نه، دا داسې قسمه پوډر به جوړ شي. دغه 10 ګرامه چې تا کوم غسي د هغې نه بیا وړې وړې پوډۍ جوړې کړې، تقریبا داسې وړې وړې پوډۍ به جوړې شي، لس پوډۍ به جوړې کړې. دا یو پوډۍ به تقریبا 8 ګرامه جوړېږي. نو دا 10 پوډۍ به ته 10 ورځې مسلسل خورې، سهار په نهاره باندې د نیم ګرمو اوبو سره، او دې پسې به 1 غنټه به خوراک نه کوې، چې ورپسې څکلی چې خو خوراک ورپسې نه شي کولی. ناشته ماشته به وروستو بیا کوې 1 غنټه وروستو، او دا به 10 ورځې چې مسلسل انشاءالله استعمال کې ستا کورس پوره شو. د هغې نه پس به انشاءالله ستا د بدن کې چې کوم ځای کې رګ دی، یوازې د زړه رګونه نه، چې کوم ځای کې رګ او شریاني بنده ده انشاءالله هغه به د الله په قدرت سره د الله په حکم سره هغه به کلابېږي، او انشاءالله تا ته به الله پاک شفا درکوي، او ټول عمر به انشاءالله په تاسو باندې هارټ اټیک چېرته هم نه راځي. که دا دوی تاسو کال 2 کاله پس داسې یو ځل دا 10 پوډۍ استعمالوئ.